د عمران خان حواله سره یو ډیر بوري خبر راغلی دی. پی ټی آی غوښتل چې عمران خان د ټریټمنټ د پاره پرایویټ هسپتال ته منتقل کی. د هغې د پاره د پی ټی آی وکیلانو اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړو چې اوس اسلام آباد های کورټ په هغه درخواست باندې خپله فیصله سنو کړې ده. اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې عمران خان پرایویټ هسپتال ته منتقل دی د پاره به یو کمیټي جوړیږي او هغه به دا فیصله کوي چې آیا عمران خان مونږه هسپتال ته منتقل کو او کنه. یو ټیم به جوړیږي، یو د ډاکټرانو د وکیلانو یو ټیم به جوړیږي چې پکې به ججز هم شامل وي. چونکې د پی ټی آی د اسلام آباد های کورټ نه دا توقع وه چې اسلام آباد های کورټ په دا فیصله وکړي چې تاسو عمران خان پرایویټ هسپتال ته منتقل کړئ. خو اسلام آباد های کورټ هم عمران خان لا په دې درخواست باندې ریلیف نه دی ورکړی. نو اوس دې حوالې سره جنید اکبر باقاعده ټویټ کړی دی. جنید اکبر ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف ته د عدالتونو نه بایکاټ کول پکار دي، ځکه عدالتونو نه مونږ ته ریلیف نه ملاویږي. نو اوس پی ټی آی ته پکار دي چې د عدالتونو نه باقاعده بایکاټ وکړي. دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ.